اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة نحل شروع دے واللہ اللہ تبارک و تعالی خلقکم پیدا کری تاسو لرا ثم بیا یتوفاکم وفات کی تاسو لرا اللہ تبارک و تعالی بعضی پا ماشموالی کی وفات کی بعضی پا زوانے کی و بعضی پا بڑاوالی کی ومنکم او بعض استاسونا من هغا سوک دی یردو چی رد کولیشی الى ارذل العمر رزیل عمر ترد کولیشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در رزیل عمرنا پناہ وقتی دا مراد در رزیل عمرنا سشده مراد تینا داده چی انسان اغا مرتبه تو رسیگی چی موز نشی کولی عبادت نشی کولی حق قضاء حاجت نشیت لے نو دغی عمرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ غفتی دا اکرم سے وی چی عالم دا قرآن دی حالت تا نگزیگی نو ومنکم باز استاسونا من غسوک دی یردو چی رد کولی شیلا ارزل العمر رزیل عمر تا صدا پارا لکی لا یعلمات دی دا پارا لا یعلما چی پوی نشی پس شی باندے پس سبب دا بڑاوالی باندے لکا سنگ چی پا ماشوم توب کن نپوی دو بعد علم رست دا علمنا علم خوی پزوانے کی وہ واپس رست دا علمنا یعنی بی علم شی ماشوم توب تراشی چی نپوی گی بیاشین پس شی باندے واپس راو گرزی ماشوم والی تا ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی علیم پود قدیر قادر ذات تے لکا سنگ چی واپس اغا بڑاوالی تارزل العمر تا تارت کولیشی انسانا ام دغسی واپس تیرا جندی کئی وقتا دا قیامت بورزو واللہ اللہ تبارک و تعالی فضل فضیلت مثال ورکی بری تلاوس فضیلت ورکڑے بعضکم بعض استاسونا علا بعض پا بعض نورو باندے فی الرزق پر رزق کی سو کی مالدار پیدا کری دے سو کے غریبان سو غلامان دے سو مالکان دے نو فمن لذی پس ندی آغا کسان فضلو چی فضیلت ورکڑے شوی دے پا مال باندے یعنی بہتری ورکڑے شوی دے آغای لرا ندی دغا کسان براد دے رد کون کی مال پل لرا رزقهم رزق پل لرا علامہ پاغا چابانی ملکت ایمانوهم چی مالکان شوی دی خلاسو نددی یعنی دی خپل دا مال خپل غلامانو تا نرد کیا نو دی دوانا سر برابر دی غلام و مالک نا فهم پس دی چی دی فیه پا دی مال کی سواون برابر دی نا دا مالک و غلام نو ندی برابرا لکا سنگ چی پا دنیا کی تو مالکی دا غلام دے دا تو خپل مال کی سر نہ برابر ہے مال ورطا نس پارے مال کی نہ شریک ہے نو اے مخلوقہ تد بری تعالی غلام ہے نو سنگت بری تعالی سر مخلوق برابر ہے ما برابر ہوا یو مثال ورکی بری تعالی افا بنعمت اللہ آیا پس بنعمت دا اللہ باندے دا نعمت دا اللہ نا یجحدون دی انکار کیا واللہ اللہ تبارک و تعالی جعل خلقا پیدا کری لکم تاسو لرا من انفسکم اے من جنسکم دا جنس تاسونا واللہ اللہ تبارک و تعالی جعل گرزولی لکم تاسو لرا من انفسکم من جنسکم دا جنس تاسونا ازواجا بیبیانی النساء یعنی خلق من آدم زوجته حوا پیدا کری بری تلا دا آدم علیہ السلام نا بی بی دا حوا بی بی وجعلا او گرزولی یعنی پیدا کری لکم تاسو لرا من ازواجکم دا بی بیان استاسونا بنینا زامنی پیدا کری وحفدتا او نسیان حفدا ولد الولد دا زامنو تویلے کی یعنی نسین چا مانا کری دا حفدا زمان او چا مانا کری دا خادمان او چا مانا کری دا لوریان وحفدتا نسیان هم پیدا کری دی ورزقکم روزی در کئی تاسو لر بری تلا من الطیبات دا حلالات و رزقنا پاک روزی در کئی تاسو لر افا بالباطل آیا پس بباطل یعنی چی شیطان دے بوتان دی
یؤمنون دی ایمان روڑی و بنعمت اللہ او پا نعمت اللہ باندې هم دی یکفرون کفر کئی چی توحید و اسلام دے پا دی باندې کفر کئی دی ویعبدون دی عبادت کئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ما دا بوتانو لا یملکو چی ملکیت نلری دا بوتان لهم دی لرا رزقا دا رزقا من السماوات دا اسمان المطر پا باران سرا والارض او دزمکن النباتات پشین کی جاتو سرا شین دس شی لگ هم قدرت نلری دی ولا يستطيعون او دی طاقت هم نلری یعنی ولا يقدرون على شيء خپل قدرت نلری دی علی شین پشتسی باندې دا بوتان خپل نفسونو باندې هم قدرت نلری نو فلا تضربوا پس ما بیانوي تاسو یعنی ما پیدا کوي تاسو لله الله لرا الامثال مثالونه یعنی شریکان ولد ولمنی سیا و شریک ولمنی سیا ان الله یقینا الله تبارک و تعالی یعلم علم لري پدې خبره باندې انه لا شریک له چې بری تعالی لرا شریک نشتا وانتم تاسو چې لا تعلمون علم لري مشرکانو ضرب الله اس مثال د کافر بیان بری تعالی اول ضرب الله بیان مثال بیان کړي بری ضرب الله بیان الله تبارک و تعالی مثلا مثال لر عبدا یو غلام دی مملوکن چې مملوک دی د بلچا پلاس کې لا يقدرو چې قدرت نلري علی شین پس شی باندې د خیر نه مثال د کافر شو الله ورلا مال ورکړي دی پکې خیر نه کوي ومن رغسوک دغه چا مثال بیان کړي چې مؤمن دی رزقناه چې روزي ورکړي د مونږ دی لرا مننا د جانب زمونږه رزقا حسنا کل روزي مال کثیره فهو پس دا مؤمن چې د ينفق خیرات کوي منه د دې روزي نه د مال نه سرن په پټه باندې خیرات کوي وجارن په ښکارا باندې هم خیرات کوي نو رب کریم فرمای هل یستویان آیا دې سره برابر دي دا مومن کافر دا مومن او کافر سره برابر دي نو ندی برابر دا رنګ چې دا غلام او مالک ندی برابر نو مخلوق او خالق څنګه برابر وای تاسو مون خدا الله تبارک و تعالی غلامان یو الحمدلله نو دا سوای الحمدلله ثنا الله لردا چې لایق د شان د بری تعالی سره لله خاص الله لردا بل اکثرهم بلکې اکثر د دین لا يعلمون علم نلري اوس بل مثال بری تعالی بیانوم د بوت مثال ورکې د یو ګونګ سره هغه ګونګ چې ګونګ دی خبرې نشي کولای چې مالک چرته ولېږي نو خیر نه راوړي د هغې سره مثال ورکوي او هغه انسان چې امر کوي په عدل باندې آیا دا ګونګ او دا عدل باندې چې امر کوي دا سره برابر دي نه وضرب الله مثال بیانې بری تعالی مثلا مثال رجلین د دو سړو احدهما یو د دې دوه اب کم ګونګ دی لا يقدرو چې قدرت نه لري یعنی علی شین پس شی باندې په کلام باندې خبرې نشي کولای او هو دا ګونګ چې د کلن مناسقل دروند چا باندې علی مولاه په مولا خپل باندې دی قرابت خپل باندې خپلوانو باندې یا مالک خپل باندې اینما یوجهکم طرف چې مخکی کوم طرف ته چې مخکی یعنی کوم طرف ته چلیږي دا مولا دی لرا لا یاتی راتلنه کې دا ګونګ به خیرن په خیر باندې هل یستوی سره برابر دی هو دا ګونګ ومن ورغسوک یامرو چې امر کوي بالعدل په عدل باندې وهو دا عادل چې دی علی صراط په لار مستقیم باندې وي دا دوه سره برابر دي نه دی برابر سره نو ولله خاص الله لرا غیب السماوات غیب د اسمانونو دی والارض د ازمکه نازل شوی په حق د کافرانو کې چې جلد غوښتلو هغه قیامت استهزاء کوله چې قیامت به کله راځي آیات نازل شو ولله خاص الله لرا غیب السماوات غیب د اسمانونو دی والارض د ازمکه وما امر الساعه ندی امر د قیامت الا کلمح البصر مگر پشانت د رب دسترګې دی الا کلمح البصر مگر پشانت د رب دسترګې دی اللمح النظر بسرعتنا نظر هغه تیزه نظر ته ویل کیږي رب نو د دې پشانت دی اذ قال له كن فيكون کله چې بری تعالی کن فيكون پس د قیامت به قائم شي او هو منادلت بل هو بلکې اقرب د دینهم نزدې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى على كل شيء پر شی باندې قدیر قادر ذات دی
قدرت بیانی بری تعالی والله الله تبارک و تعالی اخرجکم رایستی تاسو لرا من بطون امهاتکم د خېټو د موریانو ستاسو نام لا تعلمون په داسې حال کې چې تاسو علم نه لرو په شیان په څه شي باندې هیڅ باندې نه پوهېدیا وجعل بیا وګرځول بری تعالی لکم تاسو لرا السمع غوږونه یې درته درکړه چې خیر پې واورئ بقدرته په قدرت خپل باندې والابصار او سترګې دله درکړه چې خیر پې وګورئ نه پې شره والافئده او زړونه یې درته درکړه چې پوهه حاصله کوئ په معرفت د الله لعلکم دې دپاره چې تاسو تشکرونه شکر وباسئ نعمت الله په نعمتونو د الله باندې دا بل دلیل دی په توحید باندې علم یرو آیا دی نه ګوري ښه ګوري الى الطیر دی مرغانو ته مسخرات چې مذلل دی تابع دی فی السماء معنا په منځ د اسمان کې فی السماء فی جو السماء فی جو السماء په منځ د اسمان کې جو ستو هو الهوا بین السماء والارض دې ته ویل کی هوا ته چې د دې په منځ کې دی ما یمسکهن نه ساتي دی مرغانو لا فی الهواء په هوا کې الا الله مگر یو الله ساتي اضافت د جو اسمان ته ځکه وشو چې د وجې د اوچتوالي نه د ځمکې نه ما یمسکهن نه ساتي دي مرغان لره فی الهواء په هوا کې الا الله مگر الله ساتي ان فی ذلک یقینا هم په دې کې لآیت خامخا دلایل دي په وحدانیت د بری تعالی باندې چې الله یو دی لقوم د پاره د قوم یؤمنون چې ایمان وروړي اوس بل نعمت بری تعالی ذکر کوي والله الله تبارک و تعالی جعل ګرځولي خلق پیدا کړی لکم تاسو من بیوتکم د کورونو تاسو نام د ګټو د لټو نام نعمتونه دي سکنن مسکن تسکنون فيه چې تاسو آرام حاصلوي په دې کورونو کې وجعل ګرځولي بری تعالی لکم تاسو لرا من جلود الانعام د سرمنو د سارونه بیوتن کورونه چې خیمې دي مخکې به دي د ګډي بيزين د دې سرمنونو به د خیمه جوړوله مخکینی خلکو تستخفونها منا چې سپک اوچتوي تاسو هغه لره د خیمو لره تستخفونها چې سپک اوچتوي تاسو د خیمو لره په اسانه سره یوم ظعنکم منا یوم سفرکم یوم ظعنکم ای یوم سفرکم پورز د سفر تاسو باندې دا سه ټول را ټول کوي روان شي و یوم اقامتکم پورز د اقامت تاسو باندې یعنی بلدکم چې په کوم ځای کې پاتې کیږئ تاسو نو سپک راو چتوي دا ومن اصوافها جعل ګرځولي بری تعالی ومن اصوافها اصواف الضأن د وړو د ګډانو نام و اوبارها و اوبار الابل او د وړې د اوخانونه و اشعارها منا و اشعار المعز او د وړې د چيلي بيزي شو د دینه س اسبابا ګرځولي تاسو لره اسباب د کور و متان او سامان الہین تر یو ټیمه پورې د مرګ ټیمه پورې والله الله تبارک و تعالی جعل ګرځولي لكم تاسو لره مما دا غسنا خلق چې پیدا کړي بری تعالی ظلالن سوري هونی شو دارنګي ورس شو غرونه شو دیوالونه شو خاص کر فقراو د پاره وجعل او ګرځولي بری تعالی لكم تاسو لره من الجبال فی الجبال بغرونو کې اکنانن سوري سورنګونه شو پدې کې هم تاسو پناه حاصلوي وجعل خلق پیدا کړی بری تعالی لكم تاسو لره نو وجعل ګرځولي بری تعالی لكم تاسو لره سرابیلا قمیصنا قمیصنا تقیکم منا چې ساتي تاسو الحر زانون خپل الحر د ګرمینا چې ساتي تاسو زانون خپل الحر د ګرمینا والبرد د یخنینا وسرابیل من وجعل سرابیل ګرځولي بری تعالی قمیصونه د دویم سرابیل نه مراد صغری شو صغری تقیکم چې ساتي تاسو بأسکم من حربکم د جنگ تاسو نه زانون خپل د جنگ کې تورینا وغیر اسلحینا كذلك ام دغرنگ يتم تمام الله تبارك وتعالى نعمته نعمت نخبل عليكم پتاسو بانی ولی صد پر لعلكم دد پر چې تاسو تسلمون گردن نهاد شیا غاړه کې دی الله لرا فان تولوا پس کچری دی اعراض کو یعنی شای واړه ولم ایمان راونوړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
فإنما پس یقینا خبر دادا علیک پتابان البلاغ تبلیغ دے بس رسول دی المبین خکارا یعرفون پی جنیدا مشرکان نعمت اللہ نعمت دا اللہ سودی سے وید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی جنیدی ثم با ينکرونها انکار کئی دینا یعنی یکذبون به تکذیب کئی پدے باندے و اکثرهم او اکثر ددینا الکافرون کافران دی